अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सर زم تاسو هوست مشال خان نن به مونږ ډیر حساس موضوع باندې خبرې کوو وومن رائټس باندې 2025 چې کوم پاغه کې پاکستانی وومن او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا چې کوم وومن دي هغه د لپاره کوم داسې سیګنیفیکنٹ لیجسلیشن یا پالیسی ریفارمز مخې ته راغلي دي او وومن چې کوم رائټس دي پاغه کې ریل څومره پروګرس شوی دی یا صرف پرومیسز او سټیټمنټ حد پورې پاتې شوی دي په 2026 کې د وومن چې کوم سوشل دي یا اکونومیک څومره چیلنجز باغوي مخ کې فیس کوي اور آیا گورنمنٹ لپاره وومن چې کوم ایشوز دا واقعي پرایورټي ده یا نه په دې ټولو اړخو لپاره موږ سره په سټوډیو کې جی واي پاکستان ایم پی اے ایمن جلیل صاحب موجود ده هغه ته پروګرام کې هرکله السلام ډیر علیکم. مننه. وعلیکم السلام. ایمن خبرې به وکړو 2025 ایئرز وومن چې کوم رائټس خاص کر خیبر پختونخوا وومن چې دي د لپاره څه داسې پالیسی ریفارمز مخې ته راغلي دي یا دوی چې کوم رائټس هغه دي ته ملاو شوي دي ریل پروګرس پکې څومره شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ کومونګه 2025 سپیسیفک خبره وکړو سپیسیفک 2025 ایئر راوالو نو دا یو لیمیټډ پروګرس ایئر پاتې شوی دی پی ټی آئی د پاره ټیک دا څنګه اټس بین 2 ایئرز کې صرف دی یو بل وومن د پاره راغسته دی وومن کمیشن بل هغه الریډي ایگزیسټینګ بل 2016 آی کې فردر دی امندمنټس کړی دي اوس امندمنٹ کلاس تاسو صرف وګورئ چې امندمنٹ آیا وومن د دې فائدہ شته کنيشته فرست یو نیو ډیفینیشن ایڈ کړی دی سیکنډلی دی چې کوم یو کمیټي سیکرټری دی هغه ډیفاین کو چې هغه پی ایم ایس افیسر بای تھرډلی دی یو بل امندمنٹ دی کې ایڈ کړی دی چې ډیسټریکټ لیول کمیټي با پروپوزډ کو کنه نو تاسو ماته دا وای چې دی بل ګراس روټ لیول باندې فیمیل ته څه فائدہ شو دا خو ټو مچ دا لاړو هغه سایډ ته سوي ورته انډیپندنس د دې ختم شو بیوروکراسي انوالومنٹ شو دا لا خو پاورفل انفورسمنٹ دی کې نشته صرف in the form of written paper دا مونږ ته پاره لا راغو دی کې نه بجټ الوکیشن خبره شوی ده نه اکاونټیبلټي خبره شوی ده نه ګراس روټ لیول باندې چې کم یو خواتین مسایل دي ډومېسټک وایلنس شو چې کم یو سوي ورته امپاورمنٹ شو ایجوکیشن شو هیلث شو د دې مسایل چې دی هغه دی چې کم یو بل راغسته دی اکټ راغسته دی سره بالکل اس تعلق نشته نو دی 2 ایئرز کې یو بل هم راغسته دی نو دی کې وومن د لپاره څه فائدې شوې؟ صحیح مطلب اوس پورې هیڅ پروګرس نه دی شوی. هیڅ پروګرس نه دی شوی. صحیح چونکه تاسو خپل هم اسمبلی کې نو تاسو ته پته چې کوم رولز دی راځي امپلیمنټیشن خو بالکل نه دی شوی خاص کر کوم خار خبره کو بیا رورل چې کوم ومن دي هغه ته کوم چیلنجز هغه فیس کوي دي ته خو الریډي کو تاسو وګورئ نو څنګه چې تاسو چې پروګرس نه دی شوی نو بیا هغه د پاره څه شي دي وګورئ مونږه شروع نوم دا خبره کو چې مونږه چې کوم یو اسمبلی کې زمونږ چې څومره ایم پی ایز دي هغه 52% خواتین ریپرزینټ کوي مونږ سره یو اوورسایټ ټولز دي کال اټینشن شو زمونږ ډپارټمنټ نه کوېسچن شول یا پوینټ اف آرډر شول یا څنګه خپل چې وومن مسایل دي هغه چوتول دي خو پارلیمنٹ یو اصول دي صرف اوورسایټ ټولز چې دي هغه ایز ا هول ایز ا آل الون دا ورک نه کوي دي سره تاسو ته کمیټي انوالومنٹ ضروری دی اوس پورې مونږه کمیټي کې انوالو شوي نه یو نو چې مونږه انوالو شوي نه یو نو مونږه فیمیل به خپل چې کوم یو فردر فیمیل دی هغه د لپاره څنګه به خبره کوو پلس یو ډېر امپورټنٹ زمونږ اسمبلی کې یو کاکس دی هغه لیګل یو پلیټ فارم دی وومن د لپاره 2 ایئرز خدا سے تیر شول هغه نه بس چې مونږ راغو 4 to 5 months دا سے تیر شول اوس پورې زمونږ چې کوم یو میډم د سوریا بیبي میډم ډیپټي سپیکر اوس پورې نوټیفیکیشن نه دی کړی الریډي کابینټ جوړ شوی دی کاکس د لپاره دی دا یو داسې پلیټ فارم دی چې دی کې وومن مسایل وومن چې کوم سونه مسایل دي آی باره کې د دې کې خبرې کیږي د مسایل وغیرہ اوس خو اوس پورې دا د دې نوټیفیکیشن نه دی شوی نو دا ټایم شو چې نوټیفیکیشن نه دی شوی نو حکومت 2 ایئرز شول کنه آی نه بس مونږ یس هغه نه بس مونږ اوس راغو نو اوس چې نوې کم چې ایم پی ایس راغو آی نه بس 4 months خو بشوي 4 to 5 months شوي د دې نوټیفیکیشن نه دی شوی پلس تاسو وګورئ کنه تاسو حکومت صرف دا سوچ او فکر وګورئ چې دې شیزونو کې دا دونه رستو پاتې دي نو بیا به مخکې خزو د پاره څه کوي زمونږ کلی سایډ ته وګورئ سونه مسایل دي ټول نه پهله هیلث ایشو دی هیلث ایشو خو دونه میجر ایشو دی کنه چې الته خلک مړه کېږي دی په وجه نه زمونږ سره پراپر فیسلټیز دي نه زمونږ ایلیجیبل ډاکټرز دي نو دا دونه مسایل دي بس د دې صرف یو ایجنډا پاتې شوی دا ایک بندے کو چھڑانا ہے بس دیٹس اٹ نور دی حکومت نہ بیغم دی
صحیح 2025 کې وومن کم چیلنجز فیس کول کغه سوشل دی اکانومیکلی دی هیلث دی ایجوکیشن لحاظ سره 2026 کې څه لګی تاسو ته چې سیم اکه سیزونو به چیلنج کی چې کله پورې تاسو بنیاد صحیح نشي کنه که تاسو 2025 کې کا 4 کې کا 26 کې کا 27 کې هغه به نه حل کیږي هر یو شیز د پاره یو پلیټ فارم وي او حکومت خو ډیر اهم کردار دی ولې چې اوس زر یو ریپرزینټیټیو یم یو لا میکر یم زما به څه کار وي زه به حکومت پالیسیز باندې کرټیسایز کوم آی باندې به کوېسچنز راولم آی باره کې به خبره کوم بټ زه ډایرکټ آل الون دا خو نشم کولی که نه چې آل اف ا سډن زه یو چینج راولم حکومت سات خو ضروری دی که نه حکومت بالکل هیر کړي دي هر څه زموږ حکومت نوم دا ګیله ده مونږ دا نه وایو چې تاسو سټرایک مه کوئ مونږ دا نه وایو دا ستاسو کانسټیټیوشن رایټ دی خو دې دپاره جماعت ورکر دي چې کوم یو الیکټډ ریپرزینټیټیو دی آیا د پکار دی چې حکومت پراپرلی وکړي ٹھیک شو کوم وګورو نو خزو د پاره چې کوم بجټ یا ډیولپمنٹ پروجیکټس هغه کوم پورې موثر ثابت شوي دا غوي چې کوم بجټ دی هغه ته ملاوي کیږي تاسو ما یو اگزامپل ورکو کمیشن بل نو تاسو د پورا 2 ایئرز کې یو کمیشن بل پیش شوی دی نو تاسو ته لګي چې دین علاوه د بجټ الوکیشنز دی دا چې کوم یو هغه سیکټرز کې هغه کوم یو ډپارټمنټس کې اکاونټیبلټی دی هغه داسې اثر انداز وی نه بوي obviously نشته ولې زموږ فیمیل چې دی ډیلی بیسس باندې هراس کیږي ولې زموږ فیمیل ایجوکیشن کرایسس فیس کوي ولې زموږ فیمیل اوس یو اربن پالیسی راغله یو اربن پالیسی دی ورکړې ده کنه پورا پلان ورکړې ده آی کې گرلز ایجوکیشن یا ایز ا هول ایجوکیشن باره کې خبره نشته آی کې ما کال اټینشن هم راوسته ده خبره نشته نو تاسو دی خبرونه اندازو کوي چې مونږه فیمیل کې پی کې سونه رستو پاتې یو صحیح وجه صدا چې آیا د دې پرایورټی نه د وومن امپاورمنت یا څه وجه چې حکومت اړو سټپ نه اخلي پدې کې آی ګس دا کوېسچن تاسو هغه نو خو بیا بم تاسو ته جواب ورکړم چې تاسو اسمبلی ته ځئ کنه نو مونږ چې کله راغو نو دی دا داسې خلک وو چې مونږ کله سپیچ وکول کنه نو دی به مونږ سیریس نه اغوستو مطلب وومن دا دی نظر سره ګوري مونږ به داسې سپیچ کول نو مخامخ نه چې کوم یو زموږ رولینګ بینچ چې کوم یو زموږ ایم پی ایس دی زموږ اونریبل ایم پی ایس دی هغه به ودرېدل نو ایمیټیټ کول به بل ایم پی ای فیمیل ایم پی ای تاسو سوچ وکړئ ډسریسپیکټ کوي دا شیزونه دی اسمبلی کې چلی نو بار بسنګ چلی نو زه نه پوهېږم چې هغه دپاره وومن پریورټي نه ده یا مونږ بل دنیا نه راغلی یو ښه بېشک مونږ دپاره دې نه کوي صحیح چا چې تاسو له ووټ ورکړی فیمیل دی یا میل دی یا نو میټر وټ هغې دپاره خو کم از کم وکوي که نه بس څه به وایو نه نو څه ګوري دا دلته وومن شاته پاتې شي یا نه دا ایز ا هول ټول روان دي کاغه سړی دي کاغه ښځې دي سپیسیفیکلی وومن تاسو د دې کیبنټ خبره اگزامپل تاسو سره شته کیبنټ دې کې د دې یو وومن هم نشته نو دې خو ځان ته فایده رسوي خپل پارټي خبره چې وکم ریز میل خبره وکم وومن هر شیز کې دی میل پرایورټي د دلته یس ایگزیکټلی صحیح 2026 کې وومن چې کوم ایشوز دي نو څه لګي تاسو دا به سولف شي وګورئ یو روم وی کنه کریکشن دپاره زه همیشه دا خبره کوم چې پرفیکشن از جسٹ ا میث یو نیډ ټو بی اوتھینټک اینڈ ستاسو انټینشنز کلیر پکار دي ستاسو انټینشنز نشته تاسو خپل هر یو سپیچ کې یا هر یو انټرویو کې تاسو عمدا یو موټو دی یو موټیو تاسو ایکسپلین کوي چې زموږ مقصد دی یو کس رها کول نو بیا تاسو ته دا لګي چې داسې آیا داسې کسان به داسې احساس به وي یا همدردي به وي زموږ چې کوم عوام دی د پاره صحیح څه ویل غواړي ګورنمنټ لپاره چې څه پکار دي چونکې که دا ایشوز بیا هم 2026 سټارټ شو کدی کې هم سولو نشو نو اوبویسلی ریسپانسبلټي ګورنمنټ ته څه ویل غواړي څه پکار دي مخکې وګوره تاسو 2026 خبره کوي پورا 13 ایئر تاسو راوالی کنه سونه شیزونه مونږه فیس کول بل سټي بل پرومس تاسو خپل پرومس سره کمپیر کینو تاسو به اندازه وشي چې مونږه سونه رستو پاتیو هر یو شیز کې مونږه رستو پاتیو ایجوکیشن کې مونږه رستو پاتیو هیلث ډپارټمنټ زموږ سره تاسو لیډی ریډینګ هال وګوري او زموږ داسې ماشاءالله منسټرز دي کنه چې انټرویو کې کینی آی ډونټ انډرسټینډ چې کوم یو داسې اډکشن دی اولډ چې کوم یونیورسټیز دي هغه اړو بلډ کړي نه دي او هغه نمونه اخلي چې مونږه دا یونیورسټي جوړه کړې ده دا مونږه کړې دي زه نه پوهېږم چې دا صرف ټرینډ کې راتلل دپاره دا شیزونه کوي چې سوشل میډیا کې مونږ ان شو او زموږ باره کې خبره کیږي یا ایکچولی دا داسې کړي دي obviously ټول خلک ګوري بلایند خو نه دي که نه نو زه ویم چې دا شیزونه پرېږدئ سټرایک ما پهلم خبره کړې ده تاسو خپل چې کوم یو کانسټیټیوشن رایټ دی هغه تاسو استعمال کوئ بټ دې سره
پازیټیو میسج ورکوم چې راشي فیډرل سره هم کې نه خپل اپوزیشن سره هم کې نه اور زمونږ کسان چې دي د لپاره تاسو څه وکړئ وګورئ موږ چې کوم یو اپوزیشن دي هغه ډیولپمنټل فنډز اوسه پورې نه دي ورکړي نو موږ خو به هم ریپرزینټ کوو که نه خپل خلکه نو خلک خو موږ نه تپوس کوي چې تاسو موږ له څه وکړل نو ما پہلے دا خبره کړې ده چې آل الون زه خو سنشم کوله بینګ ریپرزینټیټیو او اپوزیشن کې یم نو زما خو کار لیمیټډ شو ظاهره خبره ده زه به حکومت نه هیلپ علم چې دا کار بداسي کیږي دا کار بداسي کیږي خو آی د پر حکومت سره پوزټیو ریسپانس نه راکړي نه بالکل هم سیریس که تاسو ګور ایجوکیشن خبره مونږ چې فیمیل ټول نه زیات شاته دي که وګورئ یونیورسيټي کې هم سټوډنټ زیات دي خو فیلډ ته نه راځي وومن د دې څه وجه ده د دې یو خو ما تاسو ویل موږ سره پیپر ورک ډیر زیات دی خو پیپر ورک نه امپلیمنټیشنز ډیر ضروری وي موږ سره انفارمیشن ګیپ دی موږ سره کلچرل بیریئرز دي موږ سره نارمیټیو ګیپس دي دا ګیپس چې کله فل شي کنه زموږ به وومن بم مخ ته راشي آیا که ایجوکیشن دی که هیلث ډپارټمنټ دی که اکنامک ډپارټمنټ دی څونه چې هم ډپارټمنټ دی کې زموږ مسایل حل شي چې دا ګیپ اور اویرنس چې راشي اور اویرنس لیمیټیشن پکار نه دی اویرنس یو ضروري نه ده چې یو فیمس پرسنالټي وي هغه به خلک اویر کوي نو خلک به اویر شي اوس فار ایگزامپل زه تاسو ورکوم زه اوس چېرته لاړ شم یو سپیچ ورکم چې تاسو راځئ ایډمیشن والی سکول کې کالجز کې نو هغه فار لایک هغه به ټیمپرری انسپریشن وي سپیسیفک ټایم دپاره اویرنس پکار دی چې کم یو هغه علاقې مشر چې دی یا امام دی یا ټیچر دی د دې تھرو اویرنس پروګرام سٹارټ کی نو زمونږ دی کې حکومت هم لګه نه اهلی ده یس ایگزیکټلی شته زمونږ چې کم یو زمونږ سوسایټي پریشر دی دا شیزونه پکې شته اویرنس ګیپ هم دی نو دا شیزونه چې حل شي نو ان شاء الله زمونږ صوبه ډیر ترقی کولی شي صحیح کوم ګورو نو 13 ایئرز ګورنمنت هم شو څنګه تاسو خبرو کا چې 2 ایئرز نه اوس پورې چرته 1% بس شوی وی چې امپلیمنٹ شوی وی یا بیخي بس سټیټمنټ اور پرومیسز دي چې کوي بس هغه حد پوری دي وګوره زه دا خبره به بالکل هم نه کوم چې بالکل یو کس به کرټیسایز کوم دا خبره کنسټرکټیو کرټیسیزم کیږي اپریشیټ کوم خو تاسو د دې پروجیکټس کې بي آر ټي پروجیکټ وګورئ تاسو اوس پورې مونږ وایو چې د دې داسې دا یو پروجیکټ د دې ویل مونږه 16 بلین بلګو ټیک شو اوس 16 بلین نه خبره 150 ارب تراله نو دا یو فروټفل پروجیکټ کنه د دې فائدو شو نه کوهستان سکینډل تاسو وګورئ سونه اکاونټیبلټی چرته وجه دا دونه غټ سکینډل شو اوس نوې یو شیز زمونږ ایم پی ای سجاد الله صاحب ایم کمیټي کې دی باره کې خبره کړې د دې د کې پی کې سټیز امپروومنت پروجیکټ دی د دې چې کوم یو کانټریکټر دی هغه رجسټرډ هم نه دی سټیل دی هغه کانټریکټ آی ته ور کړی دی نو د دې خبرو به څوک تپوس کوي کار خو کوي زدا نه ویم بټ پیپر فارم کې دی ټول کار امپلیمنټیشن د دې ایکشنز دا کار امپلیمنټیشن ډیر ضروری دی هغه نشته تھینک یو ایمن د وخت راکولو امید کوم تاسو به زموږ پودکاسټ خوښ شوی وي زموږ ټایم هم ختم دی خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ ته نیکسٹ پودکاسټ پر ماته او زما ټیم ته اجازه راکړئ د لوی الله پامان